ډیرو محترم او قدرمندو مسلمانانو د الله جل شانه ذات هغه چې دی په دې وظیفه باندې د انسان مدد کوي. دا وظیفه چې څوک په دې طریقې سره وکړي الله جل شانه د هغه هره مسله ختموي. الله جل شانه نه د مدد غوښتلو یو خاصه طریقه دا د محترمو چې دا وظیفه په دې طریقې سره وکړي او ډېر اسانه ده. اللهم یا جبار علی ذکرک، اسانه وظیفه ده چې دا وظیفه په دې طریقې سره وکړه محترمو، نو الله جل شانه جبار ذات دی، طاقتور ذات دی محترمو. نو انشاءالله چې الله جل شانه بس تاسو مدد تاسو سره د الله جل شانه شامل حال شي، او هر کله چې د الله تعالی مدد تاسو سره شامل حال شي نو بیا یو طاقت هم ستاسو حاجت نشي هغه منې کولی. ستاسو بیماری دي، ستاسو کم ضروري حاجات دي، مقاصد دي، پریشانی دي، هغه ټولو دپاره به الله جل شانه کافي شي. خو که چا په دې طریقې سره دا وظیفه وکړله محترمو، کومه طریقه چې دا زه تاسو ته ښایمه انشاءالله په دې طریقې سره دا وظیفه تاسو وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر عزتمند او قدرمند مسلمانان وروڼو خویندو، تاسو به انشاءالله روغ جوړې په صحت به الله مو خوشحاله ساتي. الله تعالی دې د ټولو مسافرو تمام حاجتونه پوره کړي. الله تعالی د مسافرو د هر سیډ نه حفاظت وکړي. کم ځای کې هم مسافر دي، پاکستان کې دي، بهر وطنونو کې، سعودي کې دي، یا د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي، ستاسو د زړه ټوکړې دي تاسو نه بهر دي محترمو، الله تعالی دې ورته ډېر ښکلی ژوند ورکړي او الله تعالی د ټولو مسلمانانو تمام حاجتونه پوره کړي. محترم مسلمانانو، نن چې زموږ کوم وظیفه د الله تعالی د مدد غوښتلو ده، یعنی د الله تعالی نه مدد څنګه غواړي، په کومه دعا سره به غواړي، نو هغه دعا محترمو هغه دا ده. زه تاسو ته دعا هم ښیمه، خو د هغې معنی اول تاسو وګورئ چې څومره ښکلې معنی یې ده محترمو. ای الله، ای د زبردست قوت او طاقت والا مالک الله، زه تا یادومه، دا یې معنی ده ها، زه تا یادومه، ستا شکر ادا کومه او ستا ښکلې طریقې سره ستا عبادت کوم، نو الله ته زما امداد وکړي. ګوره دومره بهترینه معنی محترمه چې کومه معنی سره د دې الفاظو سره معنی ښکلې وي، نو یو خو د الله تعالی نومونه دي ده، صحیح شوه که نه؟ اللهم، ای الله، یا جبار، یا د طاقت او قدرت والا ذاته، صحیح شوه که نه؟ الله ته زمونږ حاجت او مقصد پوره کړي. دې وظیفې سره د انسان حاجت او مقصد پوره کیږي، دې وظیفې سره د انسان بیماری مشکلات ختمیږي، دې وظیفې سره انشاءالله د انسان بندې بیړی الله جل شانه روانوي، دې وظیفې سره د انسان تمام مشکلات رب العالمین هغه رب محترمو چې ما او تاسو د نشته کړي. ما او تاسو څه حقیقت دی؟ زما او ستاسو حقیقت هیڅ نشته محترمو، صرف یو هغه د منی احساس کړی چې انسان ته الله جل شانه پیدا کړی دی. څنګه چې الله تعالی فرمایي چې د مړي نه ژوندی پیدا کوم، د ژوندي نه مړی پیدا کوم، دا د الله تعالی شان دی محترم، دا د الله تعالی قدرت دی. الله جل شانه فرمایي چې تاسو زما په ذات کې فکر او سوچ مه کوئ چې الله به څه رنګي وي، الله تعالی به کم ځای وي محترمو. دا سوچ کوئ د الله تعالی قدرتونه وګورئ، الله تعالی نظارې وګورئ. انسان په خپله د الله تعالی یو بهترین تخلیق دی، د الله تعالی یو بهترین پیداوار دی محترمو. نو که انسان ځان ته وګوري نو دی به په خپل وجود کې خپل رب وویني، کو د سترګو نعمت دی، کو د پوزې دی، کو د غاښونو دی محترمو، هر نعمت کې د الله تعالی شان هغه فروت دی، د الله تعالی قدرت پکې فروت دی. نو دا هم داسې وظیفه ده چې دې سره به د الله تعالی قدرت تاسو سره امداد وکړي، ستاسو حاجت به پوره کړي، ستاسو مسلې به ختمې کړي. نو محترمو دا وظیفه تاسو واورئ، دا به تاسو د شپې کوئ، که د ماسخوتن یې کولی شئ، او که د تهجدو په ټایم کې کولی شئ، او که د سحر د مونځ نفس یې کولی شئ، او که دا نه نو د ورځې هم تاسو کولی شئ محترمو. یعنی هر ټایم کې کولی شئ، خو د شپې بهتر وخت دی، ځکه د شپې الله جل شانه د خپل شان موافق لومبي اسمان ته راکوزیږي او ندا لګوي، څوک حاجتمند شته یا ایها الناس، څوک حاجتمند شته، څوک دغه شته بیماران شته چې زه ورته ورکړم. نو دغه وخت کې هم مسلمانان موږ د غفلت په خوب باندې وده یي، دغه وخت کې خو موږ ټوله شپه موبایل کتلی وي، ځان نه خبر نه محترمو. نو خپل الله جل شانه سره په دغه وخت کې راز او نیاز کول او بیا الله تعالی نه دعا غوښتل. نو ټایمونه خو تاسو ته معلوم شو
محترمه دا وظیفه به تاسو یوه شپه وکئ، دوه یې وکئ، درې وکئ، انشاءالله چې ستاسو حاجت به ورسره الله تعالی پوره کړي. الفاظ د وظیفې دا د محترمو تاسو ته به انشاءالله په سکرین هم ښکاریږي. اللهم یا جبارو، اللهم یا جبارو یا عزیزو اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بهترین وظیفه دا محترم. اللهم یا جبارو یا عزیزو اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. که دا څوک نشي ویلی محترمو، دا نور الفاظ نشي ویلی، نو دا دې صرف وي اللهم یا جبارو یا عزیزو، اللهم یا جبارو یا عزیزو. دا په یو شپه 1111 مرتبه وکئ، په دویمه شپه یې وکئ، په درېیمه هم وکئ، 3 شپې مسلسل یې وکئ تهجدو په ټایم کې. ورسره نفل وکئ، ورسره په چغو شئ او په ژړا شئ رب ته چې ربه ته زما په دې حاجت باندې قدرت لرې، طاقت لرې الله، نو زه خو تا نه مدد غواړم الله، بل چا نه خو نه غواړم الله. الله زه تا پیدا کړی یم، زما حاجتونه یې الله دا ته پوره کولی شي، بل رب خو نشته الله، کم خوا لاړ شم؟ که ته نه پوره کړې الله نو کم خوا لاړ شم الله؟ داسې په فریاد سره، په زارۍ سره، په مینت سره الله تعالی به مو سره انشاءالله چې حاجت پوره کړي. حاجتونو پوره کول والا څوک دی؟ رب کریم دی. محترم مشکل کشا څوک دی؟ الله جل شانه دی. حاجت روا څوک دی؟ رب العالمین دی. زما ستاسو چې څنګه یقین هغه رنګې الله تعالی معامله فرمایي، هغه رنګې د انسان مصلحت ته الله جل شانه ګوري، د انسان یقین ته ګوري محترمو. خو چې دا انسان هم د الله تعالی سره په ګناهونو باندې نه وي اموخته، په پټو بړستونو کې، په پټو کوټو کې د الله تعالی ذات نه خفه کوي. رب کریم له به زه محترمو دغه لاسونه دغه سترګې به ګواهي کوي چې پټ پټ هم څه کتلي په دې بړستونو کې، پټ پټ مو د چا سره رابطې کړي، د سترګو په ګوټونو کې پردو زنانو ته کتل، زنانه پردو سړو ته کتل، دا مطلقا حرام کار دی. په دې د الله تعالی ذات خفه کیږي. د الله تعالی د کلام د انکار د الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي چې خپل نظرونه ښکته کوي، نارینه به زنانو ته نه ګوري، زنانه به نارینهو ته نه ګوري، نامحرمو ته. نن د ماما د ترور زوی او د کاکا زوی محترمو ګپې شپې دي، نو الله تعالی ځکه زموږ حاجتونه نه پوره کوي. نن کو زمونږ حاجت نه پوره کېږي، زمونږ د لاسه، زمونږ د ګناهونو د وجې نه زمونږ حاجات نه پوره کېږي محترمو. انشاءالله چې دا ټولې معاملې سمې کوي، خپل ځان سم کو، بل ته ګوته مه نیسئ. که هر سړي صرف ځان سم کو نو ټوله معاشره به سمه شي. که زه صرف ځان نه سمم، تاسو ته ګوته نیسم چې تاسو کې دا ګناه ده، تاسو دا نافرمانی کوئ، نو محترمو زه هم په ما ځان څومره سم کړی دی. لہذا د بل ته ګوتې په وجه باندې خپل ځان اول سم کو، الله تعالی به موږ سره سم شي. د الله تعالی امداد به موږ سره شامل حال شي. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی ستاسو د زړه ټول مرادونه پوره کړي. موږ دعاګانې تاسو ته کوو، ختمونه کوو. انشاءالله چې ورځ به راځي الله تعالی به زموږ د حاجتونه پوره کوي. الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره.